بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء في سبارة آيات نمبر 51 دي آيات مباركة شان نزول دادي كعب بن أشرف أو حوي بن أحطب دا د يهود مشران ودي د جنگ احد نوستو مکه مکرمه د لاړل او د ځان سره یو جماعت واغستو د مکه مکرمه د مشرکانو سره ملو شو او چې کله د مکه مکرمه د مشرکانو سره ملو شو ابو سفیان سره نو ابو سفیان ته وی چې موږ سره په دې خبره باندې وعده وکړي چې مون او تاسو یعنی يهود او مشرکان به یو کیږو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره به جنگ په دې باندې زموږ سره وعده وکړي موږ به تاسو مدد کوو تاسو زموږ مدد کوئ په دې باندې نو اهل مکه ورته وی چې تاسو يهود دوکباس قوم یې تر هغه پورې موږ تاسو په خبره باندې یقین نه کوو تر څو پورې تاسو زموږ دوه بوتان دي جبت او طاغوت تر څو پورې تاسو دې ته سجده نه وکړي نو کعب بن اشرف ته وی چې زمونږ د زړه تسلی تر هغه نه کیږي چې تر څو تاسو زمونږ د دوه بوتانو ته سجده نه وکړي نو کعب بن اشرف ورمخک شو او جبت او طاغوت دغه دواړو بوتانو ته سجده وکړه او سجده د دې لپاره وکړه چې موږ تاسو سره مدد کوو د مسلمانانو خلاف او تاسو به زموږ سره مدد کوئ د مسلمانانو خلاف یعنی موږ يهود او تاسو مشرکان دا دواړه ډلې به مسلمانانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کیږو د غي سره بچو چې دا سجده د وکړه د دین وروستو کعب بن اشرف ویل ابو سفیان ته چې دیرش کسان تاسو خپل راګه او دیرش کسان به زموږ ته طرف نشي لاړ شو خانه کعبه مخه ته وعده وکړو لوز وکړو یو بل سره معاهده وکړو چې موږ دواړه ډلې به یو کیږو د مسلمانانو سره به جنگ نو کعب بن اشرف يهوديانو نه دیرش کسانو او دیرش کسان د مشرکانو نه د شپېته کسان لاړل او د خانه کعبه مخې سره د یو بل سره معاهده او وعده وکړه چې ټول به یو ځای کېږو يهود او مشرکان او د مسلمانانو خلاف د غي سره بجنګ مسلمانانو سره بجنګ نو د خانه کعبه مخې د دې یو بل سره وعده وکړه نو دې چې کله وعده وکړه ابو سفیان چې کوم دې د کعب بن اشرف نه تاسو چې تاسو يهوديان اهل علم یې نه سره علم د تورات نو تاسو عالمان خلق یې او موږ عامیان یو موږ په دې نه پوهیږو استانه یو تاسو دا دی چې تاسو د دې خبره وضاحت وکړئ د دې خبرې چې موږ په حق یو مسلمانان په حق موږ په حق یو محمد صلی الله علیه وسلم او دغه کوم صحابه کوم ملګری دي په حق نو کعب بن اشرف د دین تاسو کو چې تاسو څه دین دي ابو سفیان ورته زمون دین دی چې موږ حاجیانو د لپاره خوخان علالو خوخان باغی باندې خورو د خوخانو په اجیانو باندې سکو د اجیانو خدمت کو او موږ په خپل زوړ دین باندې یو موږ خپل رشتہ داري پاتې د دې په مقابله کې محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه چې دي هغه خپل زوړ دین پرې خېدي په دین کې اختلاف پیدا کړ نبی کعب بن اشرف ورته وی چې تاسو په حق یې مشرکان دی او الیاذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه دي چې کوم دی په باطل باندې دي په حق باندې په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل فرمای چې الم ترى آیات کتلی دي ال الذين ها کسانو طرف ته
اوتو چې ورکړې شوی دی هغوی ته نصیبا حصہ من الکتاب د کتاب نه یعنی تورات یؤمنون دوی ایمان راوړي اکابن اشرف یؤمنون دوی ایمان راوړي بالجبت په جبت بت باندې او طاغوت او طاغوت بت باندې جبت او طاغوت دا دواړه چې کوم دي بوتان سنمان لقریش دا دواړه چې کوم دي د قریش بوتان او بعض مفسرین ویلي دي چې دا جبت د حبشي جب لفظ دی دا جادوګر او کاهن دی جادوګر دی ویل شي او طاغوت چې دی دا کاهن دی ویل شي او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د جبت نه مراد ساحر او جادوګر دی او د طاغوت نه مراد شیطان او د عمر رضی الله فرمایي چې د جبت نه مراد سحر او جادو او د طاغوت نه مراد شیطان دی مالک بن انس رضی الله عنه فرمایي چې د الله نه علاوه د چا هم عبادت کیږي هغه ته کوم دی طاغوت ویل شي اج ارسو کو بت وی کو انسان وی او کو بل یو سیز وی او چې د الله نه انسان اړي او دی د الله عبادت نه کوي د الله په ځای باندې هغه سیز عبادت کوي نو هغه سیز ته کوم دی طاغوت ویل شي او امام قرطبي رحمه الله د انس رضی الله عنه دا قول چې کوم دی خوښ کړ تفسیر قرطبي وی چې مالک بن انس رضی الله عنه دا قول د دیو جن پسندیده دی چې د دې تایید او د دې ثبوت ته قران کې فرمایي الله پاک ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تاسو د الله عبادت وکړئ د طاغوت نه ځان وساتئ نو د ټولو مانو تفسیرونو کې تعارض دی او بل سره نشته لومبه دا د بوتانو نمونه او رستو بیا هر هغه سیسته به طاغوت وي کوم سیس به چې انسان د الله نه نو د الله نه علاوه د چا چې عبادت کیږي هغه ته کوم دی طاغوت وي علم تر آیاتا کتری دی الذین ها کسانو طرف تا اوتو چې ورکړې شو هغوی ته نصیبا حصہ من الكتاب د کتاب نه تورات یؤمنون دوی ایمان راوړي بالجبت او جبت باندې او طاغوت باندې ويقولون دوی وای للذین ها کسانو ته کفرو چې کافران دي هؤلاء چې داخله کې دا کافران اهدا دا زیات په هدایت دي من الذین ها کسانو نه امنو چې ایمان راوړي دنه چې کوم دی ابو سفیان تاسو د کعب بن اشرف چې مونږ په هدایت باندې مونږ په سملار یو کنه مسلمانان په سملار باندې نو دا ورته سوې دا ورته تاسو په سملار باندې مسلمانان په غلطه لار باندې تاسو په هدایت باندې ويقولون ان بخبل باندې په جب او طاغوت باندې ایمان راوړي هغه سجده کوي ويقولون دوی وای للذین ها کسانو تکفروا چې کافران دي هؤلاء چې داخله کې دا کافران اهدا دي زیات په هدایت کې من الذين ها کسانو نه امنو چې ایمان راوړي دي سبیلا په سملار یعنی دي مسلمانانو زیات په سملار نو ډیر کارته انسان خپل خواهشات خپل دین نو وباسي انسان چې کله په خپل خواهشاتو په سکول لګي نو دې په خواهشاتو کې دومره زیات په بره باندې لړ شي چې د اخره کې د خپل دین نو انکار نو کعب بن اشرف دا د يهوديانو ډیر لوی عالم او د دې په دین کې هم د يهوديانو په دین کې هم بوتانو ته سجده کول دا چې کوم دی جایز نه دي خود د خواهشاتو تابعداري وکړه نو د خپل دین نه په سیو انکار او د دا پته چې مسلمانان په حق باندې څنګه دا اهل کتاب اهل علم دي د پته چې مسلمانان په حق دي خدای هر څه باوجود چې کوم دی مسلمانان په حق باندې کړل او کافران هغه دوی تاسو په حق باندې نو کله چې انسان د خپل خواهشاتو تابعداري کوي د اخره کې بیا د دین نوم لاس دی یو علماء دو بلعم بن باعوره دا کیسه لیکل دا ډیر لوی ولی الله د الله سره ډیر لوی تعلق خو د خپل خواهشاتو د وجه حضرت موسی علیه السلام د خیره وکړه نو الله پاک جل شانه هغه باندې عذاب راوړي کو چې د سپي په شان د بهر راوته او په حالت کې څنګه وته نو انسان خپل خواهشات ډیر کار د خپل دین نه چکم دی اړ اوس پتا سودا د رباب په حال کې چکم دی غالب وفات شو په هغه باندې خلک ځان د ایمان نه خلاص یو کس به کمنټ کړی دی لیکلی دی وته چې رباب نه مانی رباب نو بيزستا اذان نو اذان څه مطلب اذان کیسه دی الله اکبر الله اکبر الله لوی دی الله لوی نو دې ته الله لوی نه من اذان کیسه دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول زګه وایو ورکوم چې الله یو دی او څوک سره شریک نشته او محمد صلی الله زګه وایو ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول
نو ته د الله ګوی نه مني، الله یو نه مني، د پیغمبر علیه السلام رسالت نه، دا هر څه چې کېږي د انسان د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي، د دې وجې نه دی د دین نه لاس نه نیسي. نو فرمایي چې ویقولون او دوی وایي للذین هغه کسانو د کفرو چې کافران دي، هؤلاء چې دا خلک یې دا کافران اهدا زیات په هدایت دي من الذین د هغه کسانو نه آمنو چې ایمان یې راوړی دی سبیلا دا کافران زیات په سمه لاره باندې. اولئک الذین هم دا خلک دي لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دوی باندې الله، په دوی باندې الله پاک لعنت کړی دی. ومن یلعن الله او هغه څوک چې لعنت وکړي په هغوی باندې الله فلن تجد نو ته به ونه مومې، فلن تجد نو ته به هرګز ونه مومې له د هغه دپاره نصیره څوک مددګار. لعنت دا ویل شي د الله د رحمت نه لرې کېدلو، د الله غضب ته چې کوم دی لعنت ویل شي. نو لعنت دا ډېر خطرناک ګناه دی او دا د دې ډېر زیاته سزا ده، دنیا کې هم سزا ده او آخرت کې هم سزا ده. الله فرمایي ملعونین اینما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. کوم ځای کې چې دا ملعونین ووینې په چا چې لعنت کړل شوي دي نو دوی قتل کړي، نو دوی سرونه والوځول، نو دی د دنیا سزا ده او په آخرت کې به چې کوم دی سزا بیا کېږي. نو په چا چې لعنت کړل شوي دي د دوی سرونه والوځول، دوی ختم کړ، او په دنیا کې دا سزا ده او آخرت کې به سزا ډېره خطرناکه. اوس لعنت په چا شوي دي د حدیث مبارکو نه معلومیږي ډېر څیزونه داسې دي چې په هغې باندې انسان باندې الله پاک جل شانه لعنت راځي. لکه یو حدیث پاک کې راځي چې سود خوړونکي باندې د الله لعنت، سود خوړونکي، سود کوونکي، سود ورکوونکي، سود اخیستونکي، د سود په معامله کې درېمګړي جوړېدونکي، ګواهان جوړېدونکي، په دې ټولو باندې لعنت الله پاک جل شانه راځي. دغه رنګه بل یو حدیث پاک کې فرمایي نبی علیه السلام چې من عمل عمل قوم لوط ملعون، ملعون من عمل عمل قوم لوط. په هغه سړی ملعون دی چې کوم سړی د قوم لوط په شان عمل کوي. نو څوک چې د قوم لوط په شان عمل کوي په ده باندې هم د الله پاک جل شانه لعنت. دغه رنګه بعضې حدیث مبارکو کې راځي چې چا سود وخوړو یا سود یې ورکړو نو په ده باندې چې کوم دی د الله پاک لعنت. او والواشمه والمستوشمه والمصوره، واشمه او مستوشمه څوک چې خال دي دا پوخ خال چې په ده باندې هم د الله لعنت، څوک چې ورلګدي نو په هغه باندې هم د الله لعنت، او څوک چې تصویر وباسي نو په هغه باندې هم د الله پاک لعنت. او یو حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی شراب څکي په دې شراب څکونکي باندې هم د الله لعنت، څوک چې شراب ورکوي په دې شراب ورکوونکي باندې هم د الله لعنت، څوک چې شراب خرڅوي د شراب خرڅوونکي باندې هم د الله لعنت، او څوک چې د شراب په معامله کې څه قسمه چې کوم دی مداخلت کوي، څه قسمه دی پکې کوشش او مدد کوي، په دې ټولو باندې د الله پاک جل شانه لعنت. دغه رنګه نبی علیه السلام فرمایي شپږ کسانو باندې د الله پاک نبی علیه السلام په شپږو کسانو باندې زوم لعنت لېږم او د الله هم په هغه باندې لعنت. او هر نبی دا مستجاب الدعوات، یو هغه کس چې هغه د الله په کتاب کې زیاتېږي، د خپل ځان نه پکې چې کوم دی خبرې جوړي د الله په کتاب په ده باندې د الله پاک لعنت. دویم کوم سړی چې په قهر او جبر سره حکومت واخلي، د چا نه په زور سره حکومت واخلي، په زور باندې حکومت واخلي، او بیا چې الله چاله عزت ورکړي دی د هغه ذلت هغه رسوا کوي، او چا څوک چې الله رسوا کړي دي ګنهګاران نو هغه ته عزت ورکړي، نو په دې کس باندې هم نبی علیه السلام زوم لعنت کوما او الله هم په دې کس باندې لعنت. او دریم هغه کس چې تقدیر کومه فیصله ده هغه چې کوم دی دروغجنه کوي، تقدیر نه مني، تقدیر ته چې کوم دی دروغ وي نو په ده باندې د الله پاک هم لعنت دی. نبی علیه السلام فرمایي او زما هم لعنت. او بل هغه کس چې کوم څیز حرام دی، کوم څیزونه الله حرام کړي دي او دی حلال ګڼي، حرام حلال ګڼي نو ده باندې هم د الله لعنت. او نبی علیه السلام فرمایي پنځم هغه سړی چې هغه زما د اولاد نه وي او کوم محرمات چې د هغې سره نکاح نه کي الله حرام کړي دي دی هغه حلالوي نو په ده باندې د الله پاک لعنت. او شپږم هغه سړی چې د نبی علیه السلام سنت پرېښودونکی، سنت باندې عمل نه کوي نو په ده باندې هم د الله پاک لعنت. دغه رنګ یو حدیث پاک کې نبی علیه السلام فرمایي
چې لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. په هغه سړي باندې په هغه خزه باندې د الله پاک لعنت دی، هغه سړي باندې چې هغه خپل ځان د خزو په شان دی جوړي، او په هغه خزه هم د الله پاک لعنت دی چې کومه خزه خپل ځان د سړو په شان دی. دغه رنګ یو حدیث پاک کې راځي چې کومه خزه خپل روزي چې کوم نه نارایږي په دې هم د الله لعنت، او کوم سړی یا خزه چې په غاخونو کې دا خالی ځای جوړي، غاخونه توږي د خایسته لپاره دا ماسک چې کوم نه میانګ ولو توږي چې په دې کې فاصله پیدا شي، نو په دې باندې هم د الله پاک لعنت. او دغه رنګ د دې لپاره چې دا کم مخنثین من الرجال کم چې کوم دی ځان چې کوم دی د یو خزه او ځان د سړو په شان دی جوړي، او کم سړی دی هغه ځان د خزو په شان دی جوړي. نو د دې باره کې نبی عليه السلام فرمایي وقال اخرجوهم من بيوتهم، دې د خپل کورونو وباسه، په دې باندې د الله پاک لعنت. دغه رنګ ډېر سيزونو کې نبی عليه السلام لعنت کړی دی، الله پاک جل شانه په ګناهونو باندې لعنت کړی. نو لعنت ډېر خطرناک شی. اوس دا لعنت په یو کس باندې کول، انسان په یو کس باندې لعنت ویل شي ګل شي، په یو معین کس باندې معلوم کس باندې یو خاص کس باندې یو سړی لعنت لګل شي ګل شي. یو خاص کس باندې تر هغه پورې لعنت نشي لګل یو کس چې تر څو پورې داغه په کفر باندې مړ کېدل یقیني نه. چې سړی ته یقیني تور دا خبره نه ده معلومه چې دا کس په کفر باندې مړ دی او کنه، نو کو په دې یقیني تور د قران او سنت نه معلومه وي چې دا کس په کفر باندې مړ دی، په دې باندې خو بیا یو سړی لعنت لګل شي. لکه فرعون دی، دا کفر یقیني دی او د قران او سنت نه ثابت دی چې کافر مړ دی، په کفر باندې خاتمه شي. نو یو سړی چې په فرعون باندې د لعنت پیو دی لګل شي. دغه رنګ ابو جهل دی، داغه چې کوم دی کفر باندې مړ کېدل دا د قران او سنت نه معلوم دی. یو سړی په ابو جهل باندې ابو لهب باندې لعنت دیږي چې ابو لهب دی لعنت وي، په ابو جهل دی لعنت وي، نو دی لګل شي جایز. په دې یو سړی کفر یقیني تور یو سړی ته معلوم نه شي په کفر باندې مړ دی، یعنی اوسنی کافرانه هم معلوم نه دي چې په ایمان قبول کړي. په اوسنی کافرانو باندې یو سړی لعنت نشي لګل شي، په پلاندي کافر دی لعنت. هو د سویل شي چې لعنت الله علی الکافرین، په کافرانو دی لعنت، په ټول باندې دی لعنت. کافرانو یو صفت دی، په دې باندې دی لعنت. یا لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو باندې الله لعنت ویلی دی. یو سړی وی چې لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو دی لعنت ویلو دا ویل شي. لعنت الله علی الظالمین، په ظالمانو دی لعنت ویلو دا ویل شي. خو یو خاص کس باندې چې دا د قران او د سنت دا کفر معلوم نه، په کفر باندې مړ کېدل، نو هغه کس باندې لعنت انسان نشي، مسلمان باندې هډوی نشي. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی په یو کس باندې لعنت کوي او دا کس ته لعنت مستحق نه وي، دا لعنت په اسمان کې ګرځي. نو چا چې لعنت کړي هغه باندې دا لعنت راځي. د دې وجه نه علامه شامی رحمه الله لیکلي دي چې په یزید باندې هم لعنت نه وایي. په یزید باندې د لعنت لګولو نه چې کوم دي علامه شامی رحمه الله منع کړی چې په باندې لعنت مو ځکه دا کفر چې کوم دي یقیني نه دي او کافر نه کوي. یزید ظالم خو کفر باندې مړ کېدل چې ته پته نشته. د دې وجه نه په یزید باندې هم لعنت نه. نو فرمایي الله پاک چې الم ترى آیاتان دي کته ال الذين ها کسانو طرف ته او تو چې ورکړي شوی د هغوی ته نصیبا صحیحا من الكتاب د کتاب نه تورات نه یؤمنون بی ایمان روي بالجبت او جبت باندې او طاغوت او طاغوت باندې ويقولون بويل الذين ها کسانو ته کفرو چې کافران دي هؤلاء چې داخله کې دا کافران اهدا زیات په هدایت من الذين ها کسانو امنوا چې ایمان راوړي سبیلا او دا زیات په سملار باندې دي کافران. اولئک هم داخلك دي، اولئک الذين هم داخلك دي لعنهم الله، لعنت کړي دي الله په دوی باندې. ومن يلعن الله، او هغه څوک يلعن الله چې لعنت کوي الله پاک په دوی باندې، نو فلن تجدان تبهرگس انمومي له د هغه د پاره نصير څوک مددگار. او چا باندې چې الله لعنت کوي نو د دې کس په هیڅ څوک مددگار نه. الم ترى آیاتان دي کتلې ال الذين ها کسانو طرف ته او تو چې ورکړې شوی دی هغوی ته نصیبا صحیحا من الکتاب د کتاب نه یعنی تورات نه یؤمنون دوی ایمان وروړي بالجبت په جبت باندې په جبت بت باندې او طاغوت او طاغوت بت باندې او یقولون بیوای للذین ها کسانو ته
کفروا چې کافران دي هؤلاء چې هم دا خلق دي اهدا هم دا خلق اهدا زیات په هدایت دي من الذين دا کسانو نه امنوا چې ایمان راوړل سبیلا دي زیات په سملار باندې دي اولئک الذين هم دا خلق دي لعنهم الله چې لعنت کړی په دوی باندې الله ومن يلعن الله حاسب چې لعنت کوي په باندې الله پاک فلن تجدان تبهرگز انمومی له ده غدا پارا نسویرا سوق مددگار علم ترى آیاتان دیگتلی الالذین ها کسانو تا اوتو جور لیشوی ده غوی دا نسویبن سحسا من الكتاب دا کتابنا یؤمنون دوی ایمان روڑی بالجبت بجبت بدباندی و تواغوت بدباندی ویقولون دوی وائی للذین ها کسانو تا کفرو چی کافران دی هؤلاء جهم دا خلقین دا کافران اهدا زیاد په هدایت کی من الذين دا کسانونا آمنوا چې ایمان راوړي دي سبیلا زیاد په سملار دي اولئک الذين هم دا خلق دي لعنهم الله چې لعنت کړی دي په دوی باندې الله ومن يلعن الله حاسب چې لعنت کوي په باندې الله پاک فلن تجدان تبهرگز انمومی له دا غدا بارا نسویرا سوق مددگار الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تسليم راسش من ورحمة له المعاف لا درس إله العالمين وحكم دربان القبول والرجوع خالص تخبير رزاق الوزن لازم نكون خاتمين بالخير والإيمان وقت زنقة المبزر والسبع سنة فجب لك من شهد لا إله إلا الله